بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 89 دی، یو کم 90 او قانون نمبر 19 ماغه یو شروع دی د ثلاثي مجرد قوانین دي. ان شاء الله نن به مونږ د الف مقصوره او الف ممدوده کې چې کومه د الف مقصوره حصہ ده کنه اول به دا مونږ حل کوو. چې الف مقصوره مونږ مخکې دی کې باس کړو چې الف مقصوره دوه قسمه دی، یا به الف مقصوره اصلي وي یا به الف مقصوره غیر اصلي وي. الف مقصوره اصلي هغه ته وایي چې هغه کې کومه الف مقصوره راشي هغه به یا د هغه به نه د واو نه جوړوي نه به د یا نه جوړي، او الف مقصوره غیر اصلي هغه ته وایي چې هغه به یا د واو نه جوړي یا به د یا نه جوړوي. نو اوس مونږ د الف مقصوره باره کې بحث کوو چې کله الف مقصوره وي مونږ سره نو هغه فرض که د واو نه جوړ شوی یا د یا نه جوړ شوی وي، نو چې کله د دې مونږ تثنیه جوړو کنه نو هغې کې به هماغه واو واپس راځي، او که جمع تیم جوړو نو هغه به واپس راځي. صحیح شو جی. نو د الف مقصوره قانون اول بیانو یعنی دا یو قانون دی، د الف مقصوره او د الف ممدوده هم دا یو قانون دی، خو دوه حصې دي. یو حصه کې به د الف ممدوده د الف مقصوره باس کو او دویمه حصه کې به د الف ممدوده باس کو. د الف مقصوره لپاره دوه حکمونه دي او د الف ممدوده لپاره درې حکمونه دي. د دې قانون خلاصه یعنی خلاصه چې ده د دې قانون د اول حصې خلاصه دا ده، د دې قانون د اول حصې یعنی اوله حصه پکې الف مقصوره ده، الف مقصوره. نو د دې قانون د دې اول حصې خلاصه دا ده چې د الف مقصوره نه په دوو حالتونو کې د الف مقصوره نه په دوو حالتونو کې واو مفتوحه جوړول واجب دي. د الف مقصوره نه په دوو حالتونو کې یا د الف مقصوره نه د دوو وجو نه واو مفتوحه جوړول واجب دي، او په دریو حالتونو کې ته یا مفتوحه جوړول واجب دي. د الف مقصوره کې د دوو وجو نه واو مفتوحه جوړول واجب دي، او همدغه د په دریو حالتونو کې ته یا مفتوحه جوړول واجب دي. صحیح شوه. نو اول چې کومه د دوو حالتونو کې یا د دوو وجو نه د الف مقصوره نه واو مفتوحه جوړول واجب دي، نو اول هغه دوه وجې وایو. کله چې الف مقصوره اوله حصه دا ده ګوره، کله چې الف مقصوره په دریم ځای کې راشي، یعنی اول ځای کې یو حرف وي، په دویم ځای کې بل حرف وي، په دریم ځای کې چې کله الف مقصوره راشي نو دغه وایي چې کله په دریم ځای کې الف مقصوره راشي او دا الف مقصوره د واو نه جوړ شوی وي. کله چې په دریم ځای کې الف مقصوره راشي او دا الف مقصوره اصلي نه وي، غیر اصلي وي، د واو نه جوړ شوی وي، نو چې کله د دغه الف مقصوره والا اسم نه مونږ تثنیه جوړو، تثنیه یا ته جمع مؤنث سالم جوړو، یا ته مونږ جمع مؤنث سالم جوړو، نو دغه وخت کې به دا واو مفتوحه نه دی، دا واو مفتوحه دا یعنی دغه کم واو مفتوحه نه چې کم د الف مقصوره جوړ شوی دی، نو چې تثنیه جوړو نو دغه الف مقصوره به د دغه الف مقصوره نه به موږ واو مفتوحه جوړو، او که جمع مؤنث سالم ته جوړو نو بیا به موږ د هغې الف مقصوره نه واو مفتوحه جوړو. واورئ یو ځل بیا، کله چې الف مقصوره په دریم ځای کې راشي نو دا الف مقصوره د واو او دا الف مقصوره د واو مفتوحه نه جوړ شوی وي، د واو مفتوحه نه جوړ شوی وي، نو د تثنیې او جمع مؤنث سالم جوړولو په وخت واو مفتوحه جوړول واجب دي. کله چې الف مقصوره په دریم ځای کې راشي او دا الف مقصوره د واو نه جوړ شوی وي، نو چې کله مونږ د ده نه د دې الف مقصوره والا اسم نه تثنیه جوړو یا ته جمع جوړو، نو دغه کم الف مقصوره چې دی که نه د ده نه به مونږ واپس واو مفتوحه جوړو، ځکه دا مخکې نه پخوا نه د واو مفتوحه نه جوړ شوی و، د واو مفتوحه نه جوړ شوی، لکه عصوا نه دی، عصوا دا په اصل کې عصواون دا دی، زه ورته لیکم دا عصواون دی، عصواون. نو ګوره د دې واو نه مونږ سره الف مقصوره جوړ شو، د دې واو نه مونږ تعلیل پکې وکړو نو الف مقصوره هم ته جوړ کړو. نو کله چې مونږ د دې عصوا نه د عصوا کې چې کوم مونږ سره د الف مقصوره دی، د دې عصوا نه چې کله مونږ تثنیه جوړو نو بیا به دا واو واپس راځي، نو عصوا نه به مونږ سره عصواوانې دوه کونټۍ او عصواواتن دا جمع مؤنث سالم شوه. ٹھیک شو جی. ګوره جی کله چې الف مقصوره په دریم ځای کې راشي او دا الف مقصوره د واو نه جوړ شوی وي، د واو نه جوړ شوی و،
د الف مقصوره مخکې وو خو بیا چې کلم تعلیل وکړو نو د دې وو نه موږ سره بیا الف مقصوره جوړ شو. صحیح شو؟ نو چې کله د دقې الف مقصوره نه مونږه الف مقصوره والا اسم نه مونږه تسنیه جوړو یا ته جمع جوړو نو چې کم مخکې وو کنه الف مقصوره ته جوړ شو دغه وو په تسنیه کې واپس راځي او په جمع کې هم ته واپس راځي. لکه ګورئ عصوا څوک داسې لیکي څوک داسې لیکي. عصوا دا اصل کې د عصواون نه جوړ دی. عصواون نه عصواون نه دی واو نه جوړ شوی نو موږ سره اوس عصوا داسې لیکل کېږي عصوا یا دا الف سره لیکل کېږي. نو کله چې د نه مونږه تسنیه جوړو نو دا واو به واپس راشي. کم چې مونږ د کم الف نه چې مونږه د واو نه چې مونږ الف مقصوره جوړ کړو کنه نو چې کله ته تسنیه جوړو دا واو به واپس راځي. د الف مقصوره به ختم شي دا به واپس زوړ واو جوړ شي. نو دا به مونږ سره عصوان شي. عصوان تسنیه او عصوات بر سره جمع شي. عصواتن. صحیح شو؟ دا یو خبره شو. اوس دویمه خبره چې یعنی په دوو وجو کې وایي چې په دوو وجو کې د الف مقصوره نه واو مفتوحه جوړیږي. ٹھیک شو؟ نو یو وجه خو مو ویله او کله چې الف مقصوره دویمه وجه وایي کله چې الف مقصوره په دریم ځای کې راشي مقشان په دریم ځای کې راشي او اصلي وي اصلي چې نه د واو نه جوړ شوی وي نه د یا نه جوړ شوی وي نو هغه درته اوس وایي چې کله الف مقصوره په دریم ځای کې راشي او اصلي وي دا بر چې دا غیر اصلي وي یعنی دا د واو نه جوړ شوی د الف مقصوره د واو نه جوړ شوی دلته الف مقصوره اصلي دی د واو نه یا د یا نه نه دی جوړ شوی او اماله پکې هم نه کیږي. اماله ما تاسو ویلو اماله څه ته وایي چې واو نه دی دا الف چې الف دا یا طرف ته مایله کا او فتحه نه ده دا کسری طرف ته مایله کا. فتحه به فتحې په شان نه وي بلکې دا به لږ د کسری او د فتحې په منځ کې وي. ٹھیک شو؟ او دا الف نه دی الف دا به بالکل الف نه وي او نه به یا وي بلکې د الف او د یا په منځ کې به وي. دې ته اماله وایي. نو تا ته وایي چې کله الف مقصوره په دریم ځای کې راشي او اصلي وي او اماله هم پکې نه کیږي. اماله چې نه فتحه کسرې طرف ته یعنی نه فتحه د کسرې په منځ کې ویل کیږي د فتحه او د کسرې په منځ کې یعنی فتحه کسرې ته مایله کیږي نه او الف چې دا یا ته نه مایله کیږي. نو دې ته اماله وایي چې اماله پکې نه کیږي. الف مقصوره په دریم ځای کې راشي او اصلي وي اماله هم پکې نه کیږي. نو داسې الف مقصوره د تثنیه او جمع مؤنث سالم جوړولو په وخت واو مفتوحه جوړول واجب دي. واو مفتوحه جوړول واجب دي چې الف مقصوره اصلي وي او اماله هم پکې نه کیږي. ٹھیک شو؟ نو چې کله ته بیا د دغه الف مقصوره نه مونږه تثنیه جوړو یا ته جمع جوړو یا ته تثنیه جوړو یا ته جمع جوړو نو دغه الف مقصوره نه به مونږه واو مفتوحه جوړو. ٹھیک شو؟ لکه اوس مونږ سره لکه چې د چا نوم د یو چا نوم دی اله یو خو هغه حرف دی کنه حرف جر دی هغه اله نه دا اله د چا نوم دی د چا نوم دی. ٹھیک شو؟ هلکه هغه اله راغی اله کاکا راغی نو دا اله د چا نوم دی حرف جر نه. ٹھیک شو؟ نو اوس وایي چې کله لکه څنګه موږ سره اله دی اله د چا نوم دی نو چې کله د دې اله اسم نه مونږ تثنیه جوړو یا ته جمع جوړو نو دا به مونږ سره یا الهواني یا الواني دواړه ویلی شي. الهواني ویلی شي حمزه باندې زیر هم ویلی شي په حمزه فتحه هم ویلی شي. نو لکه اله د یو کس دپاره ویلی کي او چې کله د ده نه مونږ د دې اله کې وګوره په دریم ځای کې د الف مقصوره دی په دریم ځای کې الف مقصوره دی په اول ځای کې د دغه دی حمزه دی په دویم ځای کې لام دی او په دریم ځای کې د الف مقصوره دی نو اوس وګورئ په دریم ځای کې الف مقصوره راغی او اصلیم دی اماله هم پکې نه کیږي. نو اوس مونږ چې د ده نه کله تثنیه جوړو نو د دې الف مقصوره نه به مونږ واو مفتوحه جوړه کړو. لکه دا د وګورئ په الوانې کې وګورئ یا الوانې کې وګورئ دا واو مفتوحه ده مونږ سره دا واو دی ګورئ دا فتحه ده پې نو الوانې شو او جمع مؤنث ته چې جوړوي مقه الف مقصوره نه مونږ واو جوړ کړو الواتن. ٹھیک شو جی؟ نو دا دوه خبرې شوې چې کله الف مقصوره په دریم ځای کې راشي او هغه اصلي نه وي دا برنۍ خبره کوم د واو نه جوړ شوی وي نو چې کله بیا مونږ د دغې الف مقصوره اسم نه تثنیه یا جمع جوړو نو د دغې الف مقصوره نه به واو مفتوحه جوړیږي. په تثنیه کې به هم ته واو مفتوحه جوړیږي لکه عصواتن
عصواني، او په جمع مؤنث سالم کې به دغه جوړیږي واو مفتوحه جوړیږي عصواتن. او دویمه خبره چې کله الف مقصوره په دریم ځای کې راشي او اصلي وي اماله هم پکې نه کیږي، نو داسې الف مقصوره نه د تثنیې جوړولو په وخت او د جمع مؤنث سالم جوړولو په وخت واو مفتوحه جوړول واجب دي. یعنی دغه تثنیه دا چې کوم الف مقصوره دی کنه، نو چې تثنیه ته جوړو نو د الف مقصوره به ختم شي، د په ځای به موږ واو راولو، او چې کله ته جمع جوړو نو الف مقصوره به ختم شي واو به راشي. ٹھیک شو؟ لکه اعلانه الاواني او جمع مؤنث سالم ته چې جوړو نو علاواتن جوړول واجب دي. اوس خدا د الف مقصوره چې کوم دوه حالتونه په دوه حالتونو کې په واو مفتوحه جوړول واجب، نو دا هغه واو مفتوحه هم ته جوړولو دغه خبره ختمه شوه دوه وجونه. اوس د دریو وجونه د دې الف مقصوره نه به یا مفتوحه جوړو. اوس د قوي او د الف مقصوره نه په دریو ځایونو کې یا مفتوحه جوړول واجب دي. په دوه حالتونو کې ته واو مفتوحه جوړول واجب او په دریو حالتونو کې ته یا مفتوحه جوړول واجب دي. اوله وجه کله چې الف مقصوره په څلورم یا پنځم ځای کې راشي، اولم حرف ته، دویمم حرف ته، دریمم حرف ته، په څلورم ځای کې الف مقصوره راغی یا په پنځم ځای کې الف مقصوره راغی، نو تا ته اوس دغه وایي چې کله الف مقصوره په څلورم یا پنځم ځای کې راشي نو داسې الف مقصوره د تثنیې او د جمع مؤنث سالم جوړولو په وخت په یا مفتوحه بدلول یا ته یا مفتوحه جوړول واجب دي. ٹھیک شو؟ کله چې الف مقصوره په څلورم ځای کې راشي یا په پنځم ځای کې راشي، نو د دې الف مقصوره نه چې کله مونږ تثنیه جوړو نو دغه الف مقصوره چې کوم په څلورم یا پنځم ځای کې راغلی د ده نه یا مفتوحه جوړول واجب دي، او که جمع مؤنث سالم ته جوړې نو دا کم الف مقصوره چې په څلورم یا په پنځم ځای کې راغلی نو د دغه الف مقصوره نه دغه جوړول یا مفتوحه جوړول واجب دي. ٹھیک شو؟ لکه زربا دی، په دې زربا کې اول ضاد دی، بیا را ده، بیا با ده، بیا پکې الف مقصوره دی، په څلورم ځای کې الف مقصوره راغی. نو اوس د دې زربا نه چې کله مونږ تثنیه جوړو نو زربه یعنی او چې کله ته جمع جوړو زربه یاتن. ګوره دا یا ته مونږ د دې الف مقصوره نه جوړه که زربا دی نو دنه مونږ زربیا جوړ کو، زربیانې، او تثنیه کې زربیاتن. او مصطفی کې وګوره په پنځم ځای کې الف مقصوره راغی، اول ځای کې دا میم دی، ٹھیک شو؟ په دویم ځای کې صاد دی، په دریم ځای کې طا ده، په څلورم ځای کې فا ده، او په پنځم ځای کې دا یا او کړه زبر چې دې الف مقصوره وای، نو په پنځم ځای باندې الف مقصوره راغی. نو اوس د دې پنځم ځای کې چې کوم الف مقصوره راشي نو په څلورم یا په پنځم ځای کې، په زربا کې په څلورم ځای کې راغی او په مصطفی کې په پنځم ځای کې الف مقصوره راغی، نو چې کله د داسې الف مقصوره نه مونږ تثنیه جوړو نو بیا به د دغه الف مقصوره چې کوم مصطفی دی کنه نو دا به مونږ وایو مصطفی یا اولا مصطفی په واحد کې به مصطفی وایو او په تثنیه کې به مصطفیانی یا هم ته جوړه کړه الف مقصوره نه، او جمع مؤنث سالم ته چې جوړه مصطفیاتن. دا اوس ګورئ حبلا دی، حبلا کې په څلورم ځای کې الف مقصوره راغی، حبلا په اول ځای کې ح ده، په دویم ځای کې با ده، په دریم ځای کې دا لام دی، او په څلورم ځای کې الف مقصوره راغی. نو د دې الف مقصوره نه چې موږ کله تثنیه جوړو نو دا به موږ وایو حبله یعنی تثنیه ته جوړه شو حبله یعنی، او چې جمع ته جوړو حبله یاتن. ٹھیک شو؟ ښه اوس مخکې وایي دویمه وجه چې په دویمې وجې نه مونږ د دې نه د الف مقصوره نه یا مفتوحه جوړو، او کله چې الف مقصوره د یا نه جوړه شوې وي، کله چې الف مقصوره د یا نه جوړه شوې وي نو داسې الف مقصوره نه د تثنیه او جمع مؤنث سالم جوړولو په وخت یا مفتوحه جوړول واجب دي.
کله چې الف مقصوره د یا نه جوړه شوې وي کنه نو چې کله دغه الف مقصوره چې کم د یا نه جوړ شوی دی پخوا د یا نه جوړ شوی اوس الف مقصوره دی مخکې الف مقصوره نه و خو د یا نه جوړ شو الف مقصوره شو نو چې اوس کله موږ تسنیه جوړو نو هغه الف مقصوره به ختم شي د هغه په ځای به واپس موقع یا راشي او که جمع مؤنث جوړو نو واپس موقع یا تې راشي نو ګورئ الف مقصوره نه چې کله د یا نه جوړ شوی وي نو بیا چې کله موږ د دغه الف مقصوره والا اسم نه تسنیه یا جمع مؤنث جوړو نو واپس پته یا مفتوحه جوړول واجب دي لکه رخا دی رخا یا روحا ټیک شو روحا نو دته نمونګه رخیانی تسنیه تم جوړه کا رخیانی دی رخا کې دا را اول حرف ته او دا خا دویم حرف ته او دا یا او کړه زبر د الف مقصوره وای دا یا او کړه زبر د الف مقصوره وای دا په دریم ځای باندې راغی خدا رخیا چې ده کنه دا په خوا د یا مفتوحه نه جوړ شو نو د رخانه موږ سره رخیانې او رخیاتون شو رخیانې رخا کې د الف مقصوره په تسنیه کې یا شو رخیا شو یا په واحد کې رخا دی په تسنیه کې رخیا شو رخیا او په جمع کې رخیا دی ٹھیک شو درېمه وجه او کله چې الف مقصوره اصلي وي چې نه د واو نه جوړ شوی وي نه د یا نه جوړ شوی وي او اماله پکې هم کېدی شي چې یا الف یا طرف ته مایل شي او زبر زیر طرف ته مایل شي یعنی چې الف او یا د دې دوانو په منځ کې دا الف او یا ویلی شي دا الف د یا په منځ کې ویلی شي چې نه الف ویلی شي نه یا ویلی شي بلکې درمیانه ویلی شي او دا زبر او زیر نه د دې په منځ کې دا زبر ویلی شي چې نه زبر ویلی شي نه زیر ویلی شي بلکې د دې په منځ کې ویلی شي لکه کوتا نشي یعنی کیتای کتاب نه کیتای ٹھیک شو نو دلته کې دا فتحه یا طرف ته مایله شوه کسری طرف ته مایل شو او الف یا طرف ته مایل شو نو اوس وای کله چې الف مقصوره اصلي وي او اماله پکې هم کېدی شي نو داسې الف مقصوره نه چې کله تسنیه او جمع جوړو نو هغه وخت کې به دغه الف مقصوره په یا مفتوحه جوړول واجب دي بدلول واجب دي ټیک شو یا دغه الف مقصوره نه یا جوړول واجب دي یا مفتوحه جوړول واجب دي چې الف مقصوره اصلي وي اماله پکې کېدی شي نو دغه شان الف مقصوره نه چې کله مونږ الف مقصوره والا اسم نه کله مونږ تسنیه جوړو یا جمع جوړو نو دغه الف مقصوره نه به مونږ یا مفتوحه جوړو نو یا مفتوحه جوړول واجب دي لکه متا دی متا په دې کې اول حرف میم دی او دا دویم حرف پکې تا ده ٹھیک شو او دا یا او کړه زبر دی ته الف مقصوره و یا او کړه زبر څه شی دی دا الف مقصوره دی نو دا په دریم ځای باندې راغی ټیک شو دا الف مقصوره دا په دریم ځای باندې راغی خو دې کې دا اصلي دی نه د یا نه جوړ دی نه د واو نه جوړ دی خو دې کې اماله کیږي اماله څه ته وایي چې دا متا دی که نه نو دا متی ویلی شي متا نه ته متی ویلی شي نو اوس دې کې امالم کېدی شي نو کله داسې اسم چې وي چې هغه الف مقصورم وي او هغه اصلیم وي امالم پکې کېدی شي نو د داسې الف مقصوره نه چې کله مونږ تسنیه جوړو نو دا متا نه به مونږ سره یا مفتوحه به ترې جوړو د الف مقصوره نه به یا مفتوحه جوړو دلته متا دی په واحد اسم کې په تسنیه کې متیا شو متیا او په جمع کې هم متیا شو نو متیانی متیاتن نو دا هم سره د الف مقصوره مکمل باز ختم شو الف مقصوره نه په دوه حالتونو کې واو مفتوحه جوړول واجب دي او په دریو حالتونو کې د دغه الف مقصوره نه یا جوړول واجب دي نو دا زموږ سره د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام